دا حدیث دی مسند احمد کی دا حدیث دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابی دی جابر رضی اللہ عنہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل چې څنګه چې په تیزی باندې د زمونږ په زمانہ کې خلق په اسلام کې داخلگی خلق په ایمان کې داخلگی جابر سے مبارکہ دا سے زمانہ براشی زما په امت باندې څنګه چې نن په تیزی باندې خلق په اسلام کې داخلگی دا سے په تیزی باندې به خلق ایمان او اسلام نوزی دا سے زمانہ بس ما په امت باندې راشي دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایلی یو معمولی شی پر از ما استغفل ایمان خرابو دروغ وایو ایمان کې فرق راولو چې دا دنیا څومره نعمتونه دي دا واوري چې دا څومره نعمتونه دي کدا مال دی که دولت دی که جاه و جلاله که عزت دی دا ټول ختمېدونکي دي دا ټول عارضي دي دا ټول خلق زما او ستا انسانان با رب متعال ورزو رب ته به ودرېږو رب زما او ستا نه تپوس کا چې تا څه کړي هلته تا ایمان په څه شي باندې خراب کړی ځکه حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابی دی ابا هريره هغه مبارک فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته و فرمایل یا ابا هريره زر زر نیکی وکړی نیکی په طرف باندې زر زر وړاندې شي نیکی کار چې د نیکی مکار ته ملاوږي می پرې دی چې په زړه کې مراشي چې زه نیکی وکړم نیکی وکړی ولی یا رسول الله نبی علیہ السلام ورته فرمای حدیث دی داسې زمانہ براشي زما په امت باندې چې ماخام به انسان مسلمانی سحر به کافری سحر به مسلمانی ماخام به کافری دا ټول حدیث دی مونږ تر تپوسو کې یا رسول الله مبارکه داسې به ولی چې ماخام به مسلمانی سحر به کافری سحر به مسلمانی ماخام به کافری داسې به ولی دومره زر حضور علیہ السلام مبارک راته فرمایل دنیا په وجه باندې دنیا له به ترجیح ورک دنیا به وخلی او ایمان او اسلام به پریوي دا نن سبا مونږ تاسو حالت ته زمونږ ټول دغه معاشري خلک یو دا ګورو زمونږ تاسو دا یاد لرئ کلیر صفا مسلمان مومن هغه انسان دی چې هغه پیسو ته ټینګ شي دا یاد لرئ خلک یې چې منځونه په خپل ځای باندې حجونه کا حجونه په خپل ځای باندې چې پیسو ته کوم انسان ټینګ شي او هغه ته پته ولګي چې دا د زما نه دي یا دا حرام دي چې دا ستا نه دي چې دام پری دي او چې دا حرام دي چې دام پری دي کامل مومن مسلمان نن سبا زمانہ کې دا انسان دی څوک داسې دی هر ځای کې انسان خپل طرف ته خامخا څه تخزوي او دومره یو بانې او دا ورته جوړې که چې دا داسې دي زما دي او دا داسې دي دا زما دي چرته ځان سره وړې زه خو حیران شمه چرته وړې ځان سره دا پیسې په دغو پیسو باندې ته څه شی کړې آیا صحابه کرامو بغیر د دې نه وختونه نه تیر کړي آیا صحابو ته بغیر د پیسو نه عزت نه میلاو بغیر د پیسو نه دا ټول زندګۍ عمرونه آیا دای نه دي تیر کړي صحابو ته تاسو وګورئ